سلامونه احترامات ګرانو کتونکو دا مهال چې زه په کوم سړک موجود یم دا سړک چې کوم دی د اس پي اجاز خان شیرپو سره منسوب شوی دی. ګرانو کتونکو نن یو کال وړاندې په بادرې سره هغه شهید شو. په دغه درېیمه باندې چې موږ ریپورټینګ وکړو نو آرمي چیف صاحب هغه دپاره یو 50 لک روپو چک راولېږه او د هغه دپاره دا تمغه بادرې چې کومه ده اعلان وکړو چې بله ورځ به د صدر زرداري په لاس باندې د هغه خاندان ترلاسه کوي. په دغه روز باندې وزیر اعلی هم راغی او تاسو ته پته ده چې د دغې حکومت خو صرف د فیسبوک دغه د پورې اعلانونه دي، د دغې حکومت خو صرف ډوزې دي، د دغه حکومت خو صرف ډرامې دي. نو هغه اعلان وکړو چې یاره دا سړک چې کوم دی دا به ډېر زر تر زره جوړېږي او دلته به د اس پي اجاز صاحب تصویر هم لګي، بورډ به هم لګي. کال پوره کېدو کې د خو مجال شته آرمي چیف صاحب خو خپله وعده پوره کړه خو د دې ځای لوکل وزیر اعلی چې کوم دی هغه خپله وعده هغه پوره نه کړه. نو په دې باندې به دې ځای خلکو سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی وروره تاسو خیر دی. دې سړک والي سره به څه وایې څونه مشکلات دي؟ یاره دې مشکلات ډېر زیات موږ پر دې باندې ډېلي پټي ته هم ځو دې خوا کلي ولس هم دي خامخا خو لکه زیاتره کسان همداسې لیدلي دي چې هغه مریضان دي او هغوی ته دونه تکلیف دی چې چا یا شینګچی وس کېږي یا د ګاډي وس کېږي یا نه کېږي. هغوی چې راځي نو هغه الټا هغه بیماري نور هم زیاتی شي. که رکشه کې راځي نو رکشه کې د ګردو عمر دی اکثر زیاتره دا چې زنانه بیمارې وي چې هغوی راځي نو هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي او د دې دغه باندې د دې کلي چې کوم کسان دي هغوی هم ډېر زیات دغه کې تکلیف دی ورته او هغوی ډېر زیات دغه دي. په دې خبره کو اس پي اجاز شهید شو، آرمي چیف صاحب خپله وعده پوره کړه خو صوبایي حکومت او وزیر اعلی په خپله اعلان کړو چې دا سړک به هغه نوم سره منسوبي او دا به ډېر زر جوړېږي. څنګه ګورې صوبایي حکومت دې اعلانونو ته؟ یاره بالکل هغې اعلان کړی وه ګنډاپور صاحب په دې راغلی و او خپل هغه اعلان کړی خو تر اوسه پورې هغې باندې اړو کاروي شوې نه ده. نو دا د هغه د ناکامۍ یو انتها ده چې یاره هغه اعلان هم کړی د هغې باوجود خپله باندې اعلان کړو په دې روډ باندې په خپله تللي خو تر اوسه پر دې باندې اکشن نه دی اخیستی. کوم آرمي چیف صاحب چې اعلان وکړو هغه یې پوره کړه هغې ته به کوم نظر ګورې؟ نو هغوی خو بالکل برابر هم هغې تغه هم برابر کړو خپله واده هم پوره کړه او هغې زما سونه خیال دی د جرأت دغه هم کړی دی اعلان هم د هغې دپاره کړی دی. ستایې دغه بالکل بالکل ستایو خو د آرمي چیف صاحب چې کوم دی د ګنډاپور صاحب چې کوم دی هغه په خپله واده کې دغه شوي نه دی مکمل شوي نه دی. ښه تاسو به څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یاره دا روډ چې کوم دی ډېر بې انتها خراب دی، ډېر کافي ټایم وشو. خلک یې د دې ملګري پکې د بیمارانو خبره وکړه. زما خپله خیر شاته فارمیسي هم ده خو خلک یې د ګاډو نه خلاص کړه که نه. دلته رکشو والا مزدوري ده بل څه ډېر بې انتها تکلیف دی. بس لکه حکومت ته دا خواست دی چې دا د زر تر زر وشي. خبر وي چې حکومت اعلان کړو اس پي اجاز صاحب نوم سره دا چې ګنډاپور صاحب راغی په خپله اعلان وکړو. دې نه مخکې اعلانات شوي موږ داسې ګپ شپ کارېدو که نه چې کله وزیر اعلی صاحب په خپله راغی نو موږ ډېر زیات مطمئن هم شو. موږ ویل لکه خامخا پاورفل دغه دی که نه موږ وبه شي خو د هغې باوجود هم دې باندې تر نن ساعته پورې څه عمل درآمد شروع شوی نه دی. بلکې زموږ یو خیرو اس پي اجاز شیرپو کیډټ چې کوم دی نو شهید شو. آرمي چیف صاحب ورسره خپله واده پوره کړله خو دا لوکل چې دلته زموږ دا خلک نه کېدي ته په کوم نظر ګورې؟ یاره جي افسوس خبره ده که بالکل جی. زما سره یو بل رور موجود دی او د هغه رور سره به خبرې اترې کوو چې دلته کې زمونږ یو خیرو شهید شو یو بادر هغه ته تمغې اعلان شو هغه له 50 لک چک ورکړو خو دا حکومت نه دی ورکړی دا آرمي چیف صاحب ورکړی. دې خوا ته زمونږ لوکل حکومت راغی وزیر اعلی په خپله راغی اعلان وکړو ډېر خوشحاله شو او چې څنګه دې رور وي موږ به سړک ضرور جوړېږي. داسې کار دی وروره زه خپله د دې شیرپو اوسېدونکی یم د دې ځای اوسېدونکی یم. دې روډ باندې تقریبا 5 کیلومتر فاصله ده ډېر عوام پرې پراته دي او دلته چې کله باران وشي خلکو ته کافي تکلیف وي. داسې اسکول ته ماشومان ځي راځي ټوله تکلیف وي ټوله علاقې ته تکلیف دی. دلته اس پي اجاز صاحب زما کلاس پیلو هغه شهید شو او وزیر اعلی صاحب راغی باقاعده اعلان وکړو چې دا زما ذمهواري ده او زه چې کله انشاءالله زه لږ سم شم هغه وخت کې دوی لږ سیټ نه او کله لږ سم چې اوس خو سم شوی دی پکار چې دا روډ راشي او دا موږ ته سم کړي ساز کړي راته. دې نه مخکې کړي دي افتا فنکارونه کړي دي خو تر څو پورې به روډ سم وي. نو اوس دا روډ خراب شوی دی زموږ افتا فن خو خیر اوس هغه لاس کې څه شته دی نو پکار دا دی چې اوس دا هم زموږ وزیر اعلی دی
د دې علاقې مشر دی د ام پی ګان پات شوي دي د دې ام پی ګانو لا پکار دي چې دا وزیر اعلی صاحب په نوټس کې دا خبر راوړي اعلان یې کړو دلته اعلان یې کړو دلته هغه نوم سره منسوب چې اعلان یې کړی دی نو د دې د ام پی ای لا پکار دي چې دا د هغې نوټس کې راولي چې وروره تا دلته اعلان کړی دی دا روډ جوړول غواړي دا خو موږ هم ستاسو موږ هم د عوام یو موږ هم د عوام یو د حلقې سړی پات شوی دی د پی ټي آی نه سړی پات شوی دی زمونږ هم یو طرف ته ګورې زمونږ ام پی ای دی پکار دا روډ دی ټول خلکو ته فایده ده بیا ستا کلاس پیلو اس پی جاز صاحب کنه شهید آرمی چیف صاحب هغه خپل وعده پوره کړه خو لکه دغه جمهوریت ټیکداران چې کوم دي دغه بهادر له چې کوم دی تر اوسه څه وکړه د دې جمهوریت ټیکداران له پکار دي زمونږ هغې ته دا ریکویسټ دی دا درخواست دی چې دا روډ چې کوم دی دا یوازې زما لپاره نه ټول عوامو لپاره دی په دې باندې بیا مړي هم پکې کېږي او هر څه پکې کېږي خلکو ضرورت دي بیماران دي خلکو ته تکلیف دی بارانونه پکې راځي سکول ته پکې ماشومان ځي ماشومان ته تکلیف دی نو دا دوی له پکار دي چې دا کارونه موږ ته وکړي زه دا نه چې کوم تپوس کوم زه آرمی کنه آرمی چیف صاحب خپل وعده پوره کړه 50 لک چک یې ورکړه نو د آرمی د کردار ته څنګه ګوري دا خلک لګیا یو بیا په آرمی پسې خبرې کوي هم دلته کې راغلي د آرمی چیف افغانستان صاحب کردار ته زه سلوټ کوم زه سلام کوم زمونږ عزت دی زمونږ فخر دی هغې خو وکړل خپل کار یې وکړو سلام ورته کوم زمونږ د علاقې طرف ته سلام ورته پیش کوم خو اوس موږ ته د روډ غټه مته نور کارونه هم ډېر زیات دلته کارونه دي کول پکار دي خو دا روډ موږ ته ډېر غټه مسله ده شهید په نوم دی دا شهید په نوم باندې د اجاز خان شهید په نوم باندې جوړول پکار دي چې دلته راشو دلته بیا باقاعده خپل افتتاح وکړي مشر روډ نه تکلیف شته خو پوره تکلیف ته مارګره دا وزیر اعلی راغلو دی اعلان وزیر اعلی راغلی خو اعلان یې کړی خو هغه د بل لپاره اعلان کړی خالد ام پی خالد خان دا شهید اس پی اجاز په نوم باندې دا منسوب روډ نو څه شو نو ولا غیر نه دغه څه شو او بیا هم داخل کارمی پسې خبره کوي نن آرمی چیف صاحب چې کوم اعلان کړو پسې آرمی پسې دعاګانې کو خدای دې نور هم بلندې کې دا کم اور مانځه کې سوال کوي چې خدای کم پدې دغه باندې پراته دي د دې قدمونه مضبوط کې دا زموږ ځوانان چې کوم شهیدان کېږي او کم پراته دي آرمی زنده باد یار آرمی زنده باد دغه خلک دغه نمونه هغه سلامتی کونسل اجلاس کې نه شریکي آرمی زنده باد زموږ بچی دي زموږ رونه دي زموږ د ملک دفاع کې کدار مې نه وي دا بدنه وختي د دهشتګردو قبضه کړو والله کدی پر روټه هم نه خوړلې آرمی زنده باد یار ډیر زیات مننه ګرانو کتونکو اس پی جاس کیډټ د جون دی هر سخت تیرې کړې وي او یو د ټاټکی مزدوري هم کړې وه خو د هغه خاندان غون بیروکراټ دی خو په خپل قابلیت باندې بیا چې کله انګو ته راغی د انګو نه کیډټ راغی زه د منشیتوب نه ما پېژانده چې په تنګي کې لومړی هغه ولګېده په خپل قابلیت سره ایس پی شو دا بادره مړانه چې کومه ده هغه یې وکړله په هغې کې شهید شو 6 لوریانې چې کوم دی یتیمانې پاتې شوې دا نن چې موږ کومه خبره کوو په درېیمه باندې آرمی چیف صاحب 50 لک چک هم وروړو د هغه طرف نه چې کوم دی نو کمانډر راغی او کوم کمانډر چې راغی د دې روډ اعلان وکړو چې دا روډ به د هغه نوم سره منسوب وي او دا به جوړېږي یا چې اعلان وکړو دا وزیر اعلی اعلان وکړو هغه خپلې وعدې پوره کړې بله به صدر زرداري چې کوم دی هغه له تمغه شجاعت بادرۍ ورکوي د هغې خاندان له خو زه وزیر اعلی صاحب ته وایم چې تا ته د 21 په سلام کوم چې ته خپل شهیدانو له څومره قدر ورکوې تا سره د خپلو شهیدانو څومره فکر دی ته خو نن چې کوم دی د پولیس نه خپل کار اخلي چې یاره ما خو زه تنخوا زیاته کړه دا دې خو کړل خو راشه دغه شهیدان چې مري د دې وخت کې په فرنټ لاین باندې دي او نن کال پوره کېږي هغه سړک هغه تر اوسه جوړ نه شو ډېر د افسوس خبره ده دا مې صرف تاسو ته دغه وزیر اعلی او د صوبایي حکومت یو کردار ښودو او بیا مې د فوج کردار درته ښودو چې ما په شیرپو کې یو واده کړې وه سر ته یې رسولې ده هغې ته سلام کوم